دې خاوره باندې څه کې راته چې ودا کې دا وړو باجره ته جوړای باجری کې اچي او دا به دې روپ دې باجری کې او کنه نو دا خاوره به ډېر نو پته نه لګي هم ته وای نو محمد درانی محمد درانی واو نو څوک مو مجبوری ده سوي چې وړي یاته او نو مخ دې اړي مارانی څوک موږ سوي یا کو نو اول چې وړي دا ټول خاوره ده نو څوک نو موږ هو دیاړي ده موږ خدمت ته او په دا سیمټو تقریبا د دې کسانو شپږم ورځ ده چې دا کړی دي بیګا چې تاسو نه خبر شو نو هغه مزدوران رااله د نیرو په وکړو نو د هغې سره دا بیخي لکه بهر نه سیمټ کارېږي خو نور څه شګه ده څه ځای نه نسي سیمټ پکې کم اچولي دا شګه چې ده دا د سیند نه ده دا زموږ په دې نالو مالو کې په دې خوړګو مړګو کې راغونډې کړي دي هغه شګې دي دا هم کار نه کوي بسم الله الرحمن الرحیم قدرمن مینوالو دا موقع چې دی زه په یو سی برتانه دندړۍ کلي کې موجود یم کتونکو زمانه تاسو د شاته اینئ چې سپیندروبي مشران او د دې علاقې اوسیدونکي خلک هغه راغلي دي خپل فریاد کوي ګورو چې دوی څه وایي دوی ته څه داسې مخې ته مسله راغلې ده چې هغه دوی مجبوره شوي دي چې د میډیا مخې ته وردېدل د دوی نه پوښتنه کوو چې وجوهات څه دي زما سره یو څو مشران ولاړ دي دوی څه وایي په دې هکله السلام علیکم جی وعلیکم السلام خپل نوم راته ووایي ادم خان جی ښه جی څه مسله ده جی مسله دا ده جی زموږ د دې روډ خبره ده دا روډ زموږ سره وزیراعلی صاحب ډېر ښه کړي چې موږ ته دې کمزورې علاقې ته دا روډ منظور کړلی موږ د هغه ډېره شکریه ادا کوو خو دې کې داسې ټیکهدار لګیا دی چې هغه ترکول موږ له یوه نیمه انچه ترکول یې وکړه د دې له خو ووت اوس دې غاړې ته چې دا شولډر یې کوي د دې دندړۍ خاوره راټولوي او په حق کې ته سیمټ لړي او اړوي د دې سټارټ له د 3 فوټه چوړای شروع کړو او شپږ انچه دنګواله اخو اوس 2 فوټه اګلا او دنګواله چې هغه 4 انچه او 3 انچه راولي موږ مجبور شو ولې موږ ډیپو سیب ته وې تا یا دغه ته انجینیر ته وې هغه وای چې بای تاسو موږ دغه شان کار روان یو کیږي به منګه په دی وجه دی میډیا ولا راوستو چې زمنګ دا پریاد وزیراعلی صاحب ته ورسی نور اعلی افسرانو ته ورسی چې هغه په دې باندې غور وکي کو په دې باندې غور ونه شو په 2-3 ورځې کې نو زمنګ دا قوم مجبور ده دا پیسې په زول لګي دې پیسې لګولو ته موږ د نیو جوړ د دې له زمنګ د شته خوره خوا نو بیا د حکومت مهرباني وکي او دا شی د بند کی دا پیسې د بل زته واواله کی صحیح ده درته وایي چې څومره آبادی دا 100 کیلومتر روډ دی 4 کیلومتر روډ دی او 160 کورونه آبادی ده په دې ځای باندې مخکې موږ له دا روډ هیڅ چا نه دی جوړ کړی کچا روډ وته او په هغه وخت کې تقریبا 110 کاله مخکې نور به چا څه کار نه وکړی موږ له په دې پی ټی آی په حکومت کې چې موږ د دې سره شاملیت وکړو موږ له دیو دا کار وکړو موږ د دیو ډېره شکریا ادا کوو خو اوس زموږ د وزیراعلی صاحب ته سوال دی موږ ورته اپیل کوو چې په دې باندې غور وکړي او څوک اعلی افسران دې له راشي چې دا صحیح جوړ کړي کو صحیح نه جوړېږي نو قلار دي چې دا پیسې اسې په زول خرچېږي ترکول واړول خو 2 انچه او 3 انچه اړای کنه سیوا خو وانه راول نو 2-3 انچه خو ستاسو خپل سره خو دغه ترکول نه زی ته څه وای اوس خو ورسره به پته لکینو نو هغه خو د لده شوکلو چې صرف ته پیسې او په وچه نور پرې دا خو میاش نیمه کار بدلو کی په میاش نیمه موږ د حکومت په پیسو خپل کړي چې په زول لاړې سیبا السلام علیکم جی زمونږ دارل دی کنه زمونږ سره دا چې کار وکړ که میدان ته چې بدګان خلک واړي دې زمونږ دغه ریال داسې ټیکهدار ورکړلی او داسې قوم بې ځایه پیسې خرڅ کړه نه ترکولو له سترګو تورې کړلي
او نه سیمټ ولا هم دې په کار وکړو سترګې خو ولا تورې کلی دي سترګې تورې کړو خو کار کې باندې کړل چې سترګې تورې کې میدان غړي ګونه غړي کې دا څه کار ته مو سره کړل موږ سترګې تورې کړې لکه دا ستاسو یو تمنا و چې یاره موږ ته روډ جوړ شي جوړ شي زمونږ خو وزیر هغه شکر ادا کوو به توجه چې یو حکومت کې موږ سره دا غم درځي نو وکړي او وزیراعلی وکړه تاسو کوم مهرباني وکړئ او زمونږ سره لاړ شئ او وینئ ټول له پیپونو ځینه دي هغې کې پیپونه نه دي لګولي کورونو ته لارې ورانې دي هغې لارو نه که کور کې مړی وشي نو جنازه کوزول ته په مشکله دي نه کوزېږي ته داسې په مخکې په دې روډ باندې چې تاسو لاړ شئ دا حالت په خپله وینئ بل دې له خامخا پکار وه چې د دوی سره رساسه وی دا چاپي کولی دا چې دوی چاپي نه کړي او دغه شان پې خاورې او دا واړئ په سهار لکه په دې باندې ګاډی لاړ شي نو هغه په هغه ځای وچوي کاته کښېني ولې چې دا خو چاپي شوی نه دی دغه شان پاتې دی نو او څوک یې د تپوس اډو شته نه دا راته ووایه د کومې پارټۍ سره تعلق ساتي موږ د تحریک انصاف سره تعلق ساتو د هغې شکرګزار یو چې موږ له دومره خدمت وکړو خو خبره دا ده چې اوس خو کار زموږ لاړه په سیند لاو شو دا خو ښه خبره ده تا ته پته شته چې تحریک انصاف مشران هم دا وایي چې موږ یو سړي ته کار منظور کو نو هغې دې پخپله د دې چک بیلنس ساتي تاسو ګوره نن راوتي یئ تاسو ته پته ولګېده چې کار چې دی ټیک نه کېږي دا اواز چې دی خپل ایوانونو مشرانو ته رسوئ او دا فریاد کوئ په دې کې زه په خپله د ماټې ایس ډي او پسې تلم په انجینیر پسې تلم انجینیر ما ته د ماټې نه ټلیفون وکړه په دروشخیله کې وې د دنداړۍ روډ ما د دروشخیلې نه پاس کړلی نو چې د دروشخیلې نه په دنداړۍ کې روډ پاس کېږي نو دغه به نور سړی څه تپوس وکړي دومره پیسې په دې کې چلیدل دي ښه دا راته ووایه چې د خپلو مشرانو نه څه غوښتنه کوې نو موږ ته دا غوښتنه کوو چې دې له داسې یو اعلی افسران راولېږي او د دې معلومات وکړي که نه دا د 7 کروڑ 8 کروڑ روپۍ هسې په زول لاړي سیند ویوړي او د دې پیټي د حکومت ته موږ ډېره شکریا ادا کوو چې زموږ دا روډې په زمانه کې موږ له نو پخ شوی او موږ له پوخ کړو او ډېر لوی دغه یې زموږ سره وکړو رحم اوس ته داسې مهرباني وکړي چې دا کمې پیسې چې لګول دي نو دا ترکول دې هم صحیح وکړي او غاړو ته د سیمټ هم صحیح وکړي او کوم ځای کې چې پیپونه لګي نو پیپونه یې نه دي لګولي نه صاحب هر څه پکې شته نو خو شګې دي او خاورې دي خاورې او شګې اړول دي او 3 فوټه چې دی د حکومت په لیست کې دي هغه 2 فوټه کوي او کله 1.5 فوټ کوي او کله 1 فوټ کوي دا پرون چې لږ کار شو دی ښه دی نو دا ستاسو نه خبر شو نو دا یې لږ زیات وکړو او دا ځای تاسو پخپله ولیدو چې دا یې پرونه موږ ورته ویلو نو د دې نه خبر شو نو دا یې لږه نالۍ کاته کړه او کوشش یې وکړو بیا پسې دغه راوړ د سیمټ او وروسته یې پرې غاړو پورې مګلي مشرانو ته څه غوښتنه کوي موږ دا خو غواړو چې مهرباني وکړي او د دې دغه راولېږي مشران او د دې انکوایري وکړي او پوره دا پیسې بې ځایه خرچ زه د پیټۍ حکومت نه ډېر شکردار یم چې موږ له دا روډ په دې غریبو علاقو کې وکړو خو موږ ډېر په دې غرونو کې ګرځېدلي وو لکه موږ پوریا سې مالنډه دی ټیکهدار وکړه سیمټ چې دي هغه په 12 انچي دي په نورو غرونو کې او دغه چې دي دا ترکول هغه 3 انچي دي 4 انچي دي زموږ د 1.5 انچي دي په موږ پوریا سې مالنډه کړله خو موږ ته رغرغ کارېږو نو په موږ پورې مالنډه کړله هسې پیشاړه را پورې کړله او په اتو دغه کې په لسو ګاډو کې 2 دغه سیمټ اړ دی 2 ټاټکیا نو باقي کله کې یا خاص شي کې دغه ستاسو نه خبره او دې نالو نه تو شګار دی بالکل په موږ پورې مالنډه کړله چې دا ټولو افسرانو ته وخت ورسي او په دې غور وکړي چې غور په دې باندې وکړي او راشي په داسې چارو چې کله زموږ د روډ منظور شو که نه نو موږ ته عبدالله خان دی ووایي چې منظوري خو دله موږ وکړه خو روډ ته ودرېده کار ستاسو کار دی لکه موږ هغه ځای ته نه شو ودرېدی که کوم کار خراب کېږي موږ ته د هغې راپورټ کوئ نو دا موږ د هغې په بار ویلي او ټیک خبره ده چې دا کار زموږ دی ذمهواري زموږ ده چې موږ د خپل شي تپوس کوو نو دا موږ ته هغې موږ ته ویلي وو او موږ د خپل څیز تپوس په دې کوو چې دا پیسې بې ځایه ونه لګي ضایع نه شي او دا په صحیح طریقه ولګي موږ د چا خلاف نه کوو خو د خپل حق تپوس کوو جی ګرانو قدرمندو مینوالو تاسو د دندړۍ د خلکو خبرې واورېدې یو طرف ته کو صوبایي حکومت د روډونو او د لارو کوڅو کې په یو تاریخي فیسیلیټیز چې دي هغه ورکړل خو بل طرف ته چې د معمولي غفلت د وجې د ټیکهدارانو د ناپوهۍ د وجې په روډونو کې د میټریل غلط استعمال په وجه باندې چې دی عوام پریشانه دي 4 کیلومترو روډ روان دی د کروڑاو روپو
منصوبه ده چې په هغې کې د ټیکهدار نه خلک ګیله کوي چې کم کار شوی دی هغه غیر معیاري دی. دغه کار دی یا بند کړی شي او د دغه کار انکوایري دی وشي. هغوی د صوبایي حکومت نه په دغه حواله مطالبه کوي چې د هغې خبرې تاسو هم واورېدلې او دغه کم میټریل چې استعمالیږي هغه هم تاسو د کیمرې په سترګه وکتل. اجازت غواړم. د الله په امان.